الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الكبر وبيانه. باب دې په بیان د تحریم د کبر کې او باب دې په بیان د کبر کې چې کبر کول لوی کول بل سړی حقیر ګڼل ځان لوی ګڼل دا حرام قطعی دی. آیا وبه قال حدثنا محمد بن مسنى محمد بن بشار وابراهيم بن دينار جميعا عن محمد قال ابن مسنى قال حدثني ابن محمد قال قلنا شعبة اباني قال امام بكر بن جعفر يكون حكيمي قال ابراهيم النبي عن مقام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هرگز به جنت ته داخل نشي هغه څوک چې د هغې په زړه کې په اندازه د اوري دانې عمره کبر وي دای سړی به جنت ته داخل نشي. قال رجلنا یو سړي ویلي صاحب د فتح الباری وی چې دا سواد ابن عمرو انصاری رضی الله تعالی عنہ خود دې سړي په نوم کې اختلاف دی چې پیغمبر علیه السلام ته چا ویلي. څوک دا مالک ابن مراره دی، څوک عبد الله ابن عمرو ابن عاص دی، دریم قول دار چې دا معاذ ابن جبل دی، یا ربیع ابن عامر دی، یا خریم ابن فاتق دی، یا ابو ریحانه دی، د دې نوم شمعون یا دا شمعون رضی الله عنه دی پیغمبر علیه السلام ته ویلي. وإن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. سړی دا خوښي ان الرجل بشک سړی يحب خوښي ان يكون ثوبه حسنا چې زما جامه دي خوي ونعله حسنا زما پړی نه خیاستوي. ایا دا په کبر کې راضي کنه راضي؟ قال پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل ان الله جمیل يحب الجمال. الله تبارک وتعالى جمیل دی جمال خوښي. الکبر کبر ستویل کېږي. یو خو دا دو سندونه متلاصق او پیوست راغلي پرله پسې راغلي متلاصق او پیوست دي. نو دې کې یو باریکی دادا چې درې تابعین دي او بعد د بعضو نسکی روایت کیا. اعمش ته ابراهیم دی علقمه دی بعد د بعضو روایت کې تابعین دي او دا درې واړه تابعین د بعضو نسکی روایت نقل کیا. یو لطیفه باریکی پکې دادا. دویم دا سندونه چې راغلي دي دا دویم سند دا کوفی دی ټوله کوفی دی معنا دار څومره راویان پکې راغلي دا د یو علاقې د یو ځای اوسیدونکي دي چې هغه د کوفی اوسیدونکي دي. ان الله جمیل یحب الجمال د دې معنا کې اختلاف دی. د دې یو مطلب او معنا دا ده چې الله تبارک وتعالى هر یو کار حسن جمیل د الله هر یو کار خیاسته دی او ښکلی دی. فله الاسماء الحسنى الله د پاره خیاسته او ښکلي نومونه دي. الله تبارک وتعالی د پاره صفات د جمال او د کمال دي. یا جمیل په معنا د مجمل سره دی. الله تبارک وتعالی جمال ورکوونکی دی. لکه سمیع په معنا د مسمع سره دی. کریم په معنا د مکرم سره دی. الله تبارک وتعالی خایس ورکوي خلق تعالی تبارک وتعالی د انسانانو ته مخلوقات د کائنات ته هر چاته ونو ته میوو ته ګلانو ته بوټو ته زناورو ته هر چاته خپل یو خیس ښکلی شان ورکړی دی. که پروانه ده او پتنګ دی هغه ویني په سړي کې یو رنګ وي بل رنګ وي نو څومره مزېدار څومره ښایسته وي. که دا سیزونه ویني دا مرغۍ ویني وګوره دا طاووس دی څومره ښایسته دی دا پلانۍ مرغۍ ده دا ښارونه که د څومره ښه اواز کوي اوازونه هم الله ښایسته ورکړي شکلونه هم الله ښایسته ورکړي دي. او درېیمه معنا دا ده ان الله جمیل. جمیل په معنا د جلیل سره دی. الله جمیل دی. الله تبارک وتعالی جلیل دی. الله ډېر لوی ذات دی. علامه خطابي معنا کوي ان الله جمیل. الله خاوند د نور د بهجت دی. الله تبارک وتعالی د رڼا مالک الله دی. د بهجت او د تازگی مالک الله تبارک وتعالی دی. یا جمیل په معنا د جمیل الافعال سره د الله تبارک وتعالی مخلوق سره ډېر څه کوي. څنګه ښه کوي الله تبارک وتعالی دی مکلف کړي دي اسانه کارونو باندې مکلف کړي. په اسانه کارونو باندې الله ور سره مدد هم کوي. کار لږ کوه ثواب درته ډېر میلاویږي. کار لږ کوه ثواب ډېر میلاویږي. یو نیکي چې وکړي یو په لس باندې ده. الله تبارک وتعالی څومره د یسر اسان واله معامله کوي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تبارک وتعالی په تاسو باندې خیاسته جمیل الافعال بكم الله تاسو ته نظر کوي تاسو باندې مهرباني کړې ده
الله تاسو مکلف کړی په لک عمل باندې مکلف کړی الله در سره مدد هم کوي الله تبارک وتعالى ثواب هم ډیر درکړي ثواب ملاويږي یو نیکی کوا لس درته ملاويږي کبر ست ویل کېږي الکبر کبر بطر الحق وغمت الناس کبر ست ویل کېږي بطر الحق دا د کبر معنا ده انکار کول د حق دی دف کول د حق دی انکار کول د حق دی حق نه ځان چې جن لوی ګڼل دی او چې دا څه ته ومنم وغمت الناس حقیر ګڼل د خلکو دی احتقار او حقیر ګڼل د چا د خلکو خل حقیر او ګڼي او د حق نه انکار کې دې ته کبر ویل کېږي پلانې سړې او مړه دا خو د شاخیل او د تاخیل زوی دی پلانې او دا نه دا خبره نشته الله تبارک وتعالى ته کذا نږدې کول غواړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په دې باندې الله تدا نږدې کا نو دیو جن هیڅ چاته به حقیر نظر نه کې کافر مشرک سپی زناور تبم دا حقیر نه غني حقیر غنل دا کبر دی هغه ته به حقیر نه غني او کته چې قران کریم کې الله تعالی فرمایي لعبد مؤمن خير من مشرکنا نو تاویل چې مشرک ته حقیر مګانا نو جواب داده چې مشرک حقیر غنل هغه وخت کې کبر دی چې توی د مشرک نه د معال او د انجام په اعتبار باندې افضل ما معال انجام زما خده او د مشرک چې نو دا بد دی حالان کې معال او هغه چې نو هغه معلومات نشته دی معال او انجام چې کوم دی هغه معلومات چې نو نشته دی کې دې شي معامله بالعکس شي مشرک دی کافر دی کې دې شي هغه ایمان او مسلمان شي کې دې شي مسلمان وي هغه اخر کې داسې کارونه وکي داسې اعمال افعال ته نه صادر شي چې په هغه باندې ایمان نه چې نو خارجيږي او قران کریم کې چې ویل شوی دی عبد مؤمن خیر من مشرک عبد مؤمن ته بهتر ویل شوی دا د معال او د انجام په اعتبار سره دی معال او انجام په اعتبار سره دی نفس شرک او کفر به هر حال د نفس ایمان نه حقیر دی نه کافر او مشرک نه کافر او مشرک نفس کفر او شرک دا چې دنو به هر حال حقیر دی نه کافر او مشرک زناور تم حقیر مګنا ځکه هغه وخت کې به تاغي حقیر وګڼي چې ته جنت تلال شي او کنینو هغه دی هغه باندې عذاب نشته هغه چې نو جهنم تندي عذاب په باندې نشته چې ته کافر مشرک اعتقادي منافقي ګناهونه کړي معاف نشي نو روان جهنم ته جهنم کې بس وځيږي نو تا نه خو به خره تا نه خو به خر خده په دې اعتبار سره زناور خدي ځکه هغه جهنم کې سوځيږي نه ته کزان ته سمره مغرور او متکبر وې ځان ته تبدی په جهنم کې به غرغړې وې او جهنم کې بس کېږي سوځيږي آیا وبه قال حدثنا مزار بن حارث النبي وسعيد بن سعيد كلاهما عن ابي مسلم قال رجال قال اخبرنا مسلم عن الاعمش عن ابراهيم وعن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرنا احد في قلبه مثقال حبه خردل نبدا خلون شعورتا هغه سړی ځل کې اوري عمر داني عمر ایمان وي خدا اوه چې یو سړی ګناګار وي دا خو جهنم ته داخليږي ته وی چې مراد د دخول د کفارو دلته دخول نه چې د خلود ته نه مراد دی دخول د خلود دی نو معنا دار مسلمان به همیشه د پاره جهنم کې نه پاتې کیږي چې د اوري عمره شلشم داني عمر ایمان په ځل کې وینو به بمراوزي آیا ولا يدخل الجنة في قلبه مثقال حبة خردل من كيمياء وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو جعفر قال حدثنا شعبة عن عبادة بن سعيد عن حبيب عن ابراهيم قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر باب الدليل على ان من مات لا يشرك بالله يتخذ الجنة نو البته دلته یو مسله ده چلا توتلا ان الله جميل يحب الجمال وس مسله ده د اهل سنت والجماعت په دې مسله کې اختلاف دی چې الله تبارک وتعالى توصیف او اوصاف کمال جمال په دې باندې د الله مدح حقیقت نه کیږي یا داسې هغه صفاتونه چې شریعت په هغه کې نه منع کړی دا نه شریعت کې هغه وارد شوی دي الله ته داسې صفاتونه ثابتول دا جائز دی او که جائز نه دي یو هغه صفات دي چې شریعت هغه باندې حکم کړي احادیث کې راغلي قران کریم کې راغلي
نص کتاب الله سنت رسول اجماع د امت متواتر احادیثو کې راغلي یو دغه صفات دي یو هغه صفات دي چې نه په کتاب الله کې راغلي نه په احادیثو کې راغلي نه اجماع د امت په دی باندې قائل دی د الله پاک صفات دي نو دغه چې دی نو الله ته ثابتول دا څنګه دي دا جائز دی او که جائزه نه دي یو جماعت د علما وي هغه اوصاف د جمال او د کمال رب العالمین ته چې نص کتاب اجماع کې نه راغلي دا ثابتول دا جائز دي بعض علما د هغه منع کړي هغه تر سوچ کتاب الله کې په سنت رسول کې په اجماع د امت کې هغه صفات نه راغلي او حدیث متواتر کې هغه صفاتونه استعمالول الله تعالی ته جایز نه دي که حدیث متواتر کې نه راغلي او خبر واحد کې راغلي وي دی استعمال څنګه د جائز دی په دې کې اختلاف دی یو جماعت د علما وی دا جائز دی دا جائز دی روا دی او یو جماعت د علما وی نو نه دا جائز نه دی دا صفاتونه به رب العالمین ته دا نه ایثاری اوس یو سړی په زړه کې د اوري دانی عمر ایمانی او بری دا به جهنم ته نه که یو سړی په زړه کې دا به داخليږي نه چې دینو کبر وي د سړی په زړه کې جنت ته باندې دي که اوري دانی عمر ایمان وینو جهنم ته باندې دي اوس کبر خو ګناه کبیره ده لوی ګناه ده که ګناه کبیره سړی وکړه ولې جنت ته باندې دي جنت ته باندې کله ورته عفو وکړه ډایرک باندې که عفو ونکړه نو هغه نو ورستا لنداده اوسېږي توبه ونی وستلی هغه ګناهونه اندازه به په جنت اخر الامر جنت ته داخلي نو تب هغه مغه تعویل وکي یا دلته مراد د کبر نه تکبر عن الايمان ته نه مراد دی جنت ته هغه سره داخل نشي چې په ځړه کې کبر وي تکبر لوی دی ایمان نه وي د دې صاحب چې دنو اصلا جنت ته داخليږي نه دا مات علیه ځکه تکبر د ایمان نه خدا کفر دی دویمه معنا دا ده چې دا سړی په ځړه کې کبر وي دا به جنت ته داخليږي نه په حال د دخول د جنت کې جنت ته چې داخليږي زړه نه بد دی دا کبر اوذي ونزعنا ما في صدورهم من غل پزړه کې حسد وی کینوي بعض وی دا ټول بد زړه نه چې دنو او استلی شي او دریم تعویل دا ده معنا دا ده چې نه به داخليږي بغیر د مجازات نه بغیر د مجازات نه جزا به ورکړي شي نو هغه نه بعد بچ دینو دا داخليږي سلورم تعویل دا نه به داخليږي جنت ته متکبر سره به داخليږي نه دا به نه داخليږي سره د متقین او فرزګارانو نه نیکانو صالحانو نه اول الوهلت اول ځل به داخليږي نه اخر الامر به داخليږي او امدارنګه ورته به داخل نشي هغه سړی چې پاغه کې زړه کې د اوري دانې عمره اورې خو نه پیژنم شرشم خو پیژنې شرشم دانې عمره ایمان وي دا شرشم او اورې دام فرق لري دا شرشم دانه غټه دا اوري دانه دا غې نم پسې واړه دا هغه نه به څنګه دا واړه دا شرشم والا کدا به څنګه پیژنم دا به دغه څه پیژنې د ثوابي په دشتو کې د غنمو په ټیم کې لاشه زیړ ګلانې وي دي ته ویل کېږي شړشمه دینه خل تیلو باسي د شړشمو تیل سرسو کتیلا نو دی وجنه دا وباسي د اورې چې کم دی دینه تیل وباسي خدا خل ولګي وټکیا کورانه اچار چې جوړې نو به ولګي سپیا کې ویټه کې پاچار کې واچي سکه واچي دې ته ویل کېږي س اورې دا څنګه چې بخ بیگم درته منډه کچې هغه راوړه اورې راوړه چې هغه کې چې اچار کې ته ورته شرشم راوړي نو دی وجنه دا په اچار کې چولې کېږي نو دې ته ویل کېږي نو دلته چې ایمان وی دا ونځي جهنم ته نو معنا دا ده دخول نه مراد دخول د کفار خلود مراد ده یعنی دخول د خلود ته مراد ده دغه سړی چې اوري عمره ایمان په زړه کې وي همیشه په جهنم کې نه پاتې کېږي یا وخت د وختونو نه با جهنم نه راوځي او جنت ته به داخليږي باب الدلیل باب د دلیل په دې باندې من ماته هغه څوک چې مرشي لا شرک بالله شیئا الله تبارک وتعالى سره شریک جوړ کړی وي الله سره شریک نیو دخل الجنه ومن مات مشرکا چې دلمل شو نو دی وجنه دخل النار مشرک مرشو کافر مرشو دخل النار نو دا به اورته داخليږي کافر مشرک اعلی دل ده
او یو مسلمان د مسلمانانو کې مدلګانی مسلمانانو کې دله هغه ته وي چې خزه مخ کې دا اوسه شاته رواني دې ته ویل کېږي وایا وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي وكيع عن الاعمش عن بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې اول سند کې یو مسله دا سمر راویان راغلي دا د ټول کوفی اوسیدونکو دي ټول د کوفی اوسیدونکو دي دویم په دې کې باریکی دا چې ابن نمیر وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مسلم دې کې یو دقیقې د سند ته یو باریکی ته چې د اشاره کوي هغه دا چې ابن نمیر روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کوي وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سمعت اویلن حدیث متصل ده لا شک ولا شبهه فيه او وکی چې روایت نقل کوي د چانا د عبد الله ابن مسعود نه او روایتا عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال باندې ذکر کیا او ابن نمیر سوی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په سمعتو باندې ذکر کوي لګ مخکې تینا ریشا شقیق روایت کې د عبد الله ابن مسعود نا قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغمر به ذکر کې عبد الله ابن مسعود نه قال و ابن نمیر به ذکر کې عبد الله ابن مسعود نو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر کده کې د علماء اختلاف دی چې آیا دا په اتصال باندې حمل دي ک انفصال باندې قال چې اول قال رسول په اتصال حمل دي ک په انقطاع باندې جمهور علما هغه دا قال د سې لك سمعتو په شان ته په اتصال باندې حمل دی یو طائفه د علما وینا دا قال چې کوم دی دا د سمعتو په شان ته نه دی سمعتو په شان ته نه دی دا قال مگر هغه صورت کې چې په دې سماع باندې دلیل قائم کړي شي او امدارنګا کچې ته داسې شي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا حدیث حمل کولای شي په مرسل د صحابي باندې دا مرسل د صحابي باندې که مرسل د صحابي شي په دی باندې کې اختلاف دي آیا مرسل د صحابي حجت دی کنه دی جمهور علما وی دا حجت دی ابو اسحاق اصفهانی رحم الله هغه دا وی دا حجت نه دی نو دی وجنا دا حدیث دا سید اشاره دی ته دا چې کله روایت د حدیث متصل شوی دی کله روایت د حدیث مرسل شوی دی مرسل دا معنا چې دا مرسل د چا د صحابي دی اگر کپدی کې اختلاف دی لیکن به مرسل د صحابي دام چې دنو قابل د حجت دی دا قابل د حجت دی وایا قلت انا ما ورته ویلي من ماتا غسو چې مل شو یشرک بالله شاء الله سره شد دخل النار اور تب داخل شي وقلت انا ما ورته ویلي من ماتا سو مل شي لا یشرک بالله شيء دخل الجنه نو دا سره به داخل شي چاته جنت تا جنت تب داخل شي نو جنت تب دا سره دی او دلتا وی نبی علیہ السلام وی من ماتا سوچ ملشو یشرک بالله دخل النار وقلت انا ابن مسعود وی ما ورته ویلی من ماتا لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه کم سړی چې ملشو لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه نو دا به جنت ته داخليږي جنت ته داخليږي اوس مسله دلته دا روایت ابن مسعود راغله ده وی نبی علیہ السلام دا اولی قلت انا ما ورته داوی لیکن صحیح خبر دا دوال الفاظ دا کلام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ اغین معلومی کی چې دا دوال کلام دا پیغمبر علیہ السلام ها عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولوی قلت انا ما ورته ویلی چې څوک الله سره شریکونه کی جنت ته داخلي چې مشرک نه وي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اختصار په یو د لفظونو باندې کړي دا بلی ورته د ځانه په واسطه کړي دی ما داسې اویلی او سره د دینه قاضی عیاض رحمه الله وای د دې وجه دا سبب دا دی چې عبد الله ابن مسعود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا یو لفظ اوریدلی یو لفظ چې د عبد الله ابن مسعود دا یو اوریدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا یو دواړه اوریدلی نو چې دا یو لفظ اوریدلی دا بل ور سره زم کوم
پیوست یک دیا سنه معلوم کن دیا د کتاب الله نه معلوم دیا د وحی نه معلوم د نبی علیہ السلام د کلام د مقتضا او د فحوا د کلام نه معلوم کن نه ځکه دا کلام ذم نو بعض علما وی په دې کې نقص ده چې دا د فحوا نه معلوم کړه ځکه لفظین دا دواړه په حدیث د عبد الله بن مسعود کې مرفوع د عبد الله بن مسعود په حدیث کې راغلي دي د جابر رضی الله عنه د دې حدیث کې دواړه الفاظ راغلي دي سند جيد ده چې عبد الله بن مسعود دا دواړه الفاظ د نبی له سلام نه اوریدلي خو به ولوي قلت انا دا خبره زکه کوي ځکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په یو وخت کې دا یو لفظ یادو یقیني چې دا د پیغمبر علی السلام نه دی دا بل لفظ یاد نو دا کوم چې یادو یقینو دا د نبی علی السلام کلام دی هغه مرفوع ذکر کا او دا بل ور سره زم کا په بل وخت کې به دا بل لفظ یادو یقینا یادو دا د نبی علی السلام اولنې لفظ یاد نو چې کوم یاد هغه مرفوع دا بل ور سره زم کا اگر کدا دواله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا نقل دي خو یو وخت یو یادو بل وخت بل یادو نو ذکر قلت انا چې نبی علیہ السلام دا ویلی خو ماته الفاظ یاد نه دي خو ما ورته دا ویلی بل دې کې نبی علیہ السلام وایي سوچ مشرک مړ نشي جنت ته بدی دا وایي سوچ مشرک مړ شي نو جهنم ته بدی الته هغه لفظ یاد دي چې نبی علیہ السلام دا لفظ والے دا بل لفظ جيد کرام متقن مضبوط یاد نه دي ذکر دا ور سره سکی دا زم کوي ور سره او پات شو دا مسله چې کوم سړی مشرک مرشي دا بذی جنت ته غیر مشرک مرشي دا بذی چې دینو جنت ته مشرک مرشي دا بذی جهنم ته دی باندې د علماء اجماع د مشرک داخلي دل جهنم ته دا په عموم باندې بنا دي جهنم ته مشرک داخليږي مخلد بوي فرق نشته کتابی وی نصرانی وی یهودی وی عبادت الاوثان وی سمر کافران دي د دې په مابین کې فرق نشته دا ټول به جهنم ته رواني دې کې فرق نشته چې هر یوي د هر مذهب سره هندو وی سیک وی چې کم دلب بی غیرت وی کافران مشرکان دا ټول جهنم ته دې کې فرق نشته چې دا پکې تور دی او دا سپین دی او دا کتابی دی او دا دا او پاتې شو دخول ممات غیر مشرکین چې مشرک نوی جنت ته دی دا مقطوع به دی یقینا به جنت ته دی خو معنا د من لم یؤت کبیرا دا هغه سړی دی چې کبیره کړي نوی کبیره هغه کړي نوی لم یکن صاحب کبیرتن هغه جنت ته داخليږي اولنا کبیره ګناه نه دا کړي یا کبیره گناه کړی دی توبه نصوحا دا سه توبه وستدا چې سم توبه وستدا شرایط برابر او که صاحب د کبیره وی مرشي خبره دې کړي ودا د الله خو خدا کله ورته عفو وکي اے پلانې کار دې کړي هو پلانې دې کړي هو پلانې دې کړي ها حدیث کې راځي رب العالمین فرمایي دنیا کې در باندې 70 پردا 14 در باندې واچول شابه سر کوز کو غله جنت ته داخل شاه الله ورتعفو کی دخل الجنه اولنا ک الله ورتعفو نکی نو دې تبع عذاب ملويږي به برا وستلکیږي به جنت تداخليږي را او وستلشي اغه نه بعد به جنت تنوځي او جنت ته داخليږي وایا وفي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه قال اعمد بن سليمان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مل موجبتان یہ دا اللہ تبارک و تعالی پیغمبر مل موجبتان اغه خصلت موجبات جنت سے شری اغه خصلت موجبات ور سے شری کم عدد دے کم خوی دے سڑے جنت داخلي کم عدد دے چې سڑے جنت توري د جنت خوی عادت را تو خیا کار را تو خیا د جهنم د طلوع کار را تو خیا وایا دا ابو زبیر خپل محمد ابن مسلم دے وایا
قال ابو ایوب قال ابو زبیر عن جابرنا پدې باندې ځان پوي کا د دینه مراد د ایوب حجاج دی ایوب حجاج دا دواله شاګردان د چا دي د ابي زبیر دي د اختلاف کړي په عبارت د ابو زبیر کې ابو ایوب چې کوم دی هغه روایت کوي عن جابرنا حجاج چې روایت کوي حدثنا جابرنا نو اشاره دي ته چې حدثنا جابر حدثنا تسریدا په اتصال کې عن جابر دا مختلف فيه دي اگر که جمهور علماء حمل کوي په اتصال باندې دا د سده عن جابر دا د سده لکه حدثنا جابرنا او بعض علماء حمل کوي په چا باندې په انقطاع باندې هغه باندې حمل کوي نو ذکا دلته ویا ایوب قال ابو زبیر عن جابرنا او حجاج حدثنا جابر نو یاغه خو په اتصال باندې یقینا حمل ده نو دقیقي او باریکی ته امام مسلم اشاره وکړه دا معرور ابن سویدا اعمش ویا چې ما دا معرور ابن سوید ولیدلو او یو سلسل کلو تر رسیدلو ګریم تور او د سرويختي چې کوم دی هغه تور و دا دواړه تور او عمر یو سلو شل کالو او بیم ځوان نو معرور ابن سویدا دا می ولیدله وایا اگر که زنا کړي اگر که بیاوم جنت ته داخليږي مسله را روانه ده چې زنام کړي د غلام کړي د مسلمان ګناهونه کبیره وکي کتوبه وستلې دا توبې نه بعد ګناهونه معاف شي جنت ته بدی کني په قدر د ګناهونو سزيږي بیا به جنت ته ځي وایا دا بل اسود تاسویل دا ظالم ابن عمر دی یا عمر ابن ظالم دی یا عثمان ابن عمر دی عمر ابن عثمان د دینوم دی آیا علیه ثوبن ابيض پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې سپینه جامه وا اشاره د زبد حدیث تا اشاره د زبد حدیث تا اشاره د الفت سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا چې دام را یت یاد د نبی علیہ السلام څنګه جامه اغوستوا الفت اشاره د ثم اتیته بیراغلما قال نبی علیہ السلام ودونو چت مینه ک چې شابه او چت شا نبی علیہ السلام ودو دویم چې دنو بیرالما پیدا هو ثم بیرالما قص استيقظا نبی علیہ السلام بیدار شو فجر سوری نبی علیہ السلام د کینه فقال نبی علیہ السلام ول ما من عبدنا قال لا اله الا الله ندیو بنده چې لا اله الا الله و ثم مات بملشي على ذلك الا دخل الجنه ثم مات بملشي على ذلك دخل الجنه ما من عبدنا یو سوال داره دلته خو توحید ذکر دی لا اله الا الله اهل کتاب لا اله الا الله زه جهنم دی ګورا ځکه محمد رسول الله قائل ندي نو دلته ذکر توحید خاصتا راغله د رسالت ذکر خو نشته دی ته جواب که حاصل د جواب د رسالت سره د توحید نه معتبر دی دویم سوال دا معلومیږي د دې مقام نه وجوب علی الله معلومیږي ځکه مسلمان دخول جنت ته او کافر چې دنو دخول نار ته دا پلا تبارک وتعالى باندې واجب دی ځکه چې دنو ثم مات الا دخل الجنه دا به جنت ته داخليږي ته جواب کدلته مراد د ایجاب نه ایجاب شرعي نه دی دا په اعتبار د وعده سره دی الله تبارک وتعالى وعده یقیني ده الله وعده کړي الله وعده یقیني ده د ثبوت د تحقق د وجنا چې دا وعده دومره یقیني ده او دومره ثابت ده دومره مضبوطه ده نو هغه نه تعبیر په چا باندې په ایجاب باندې وکړه یو شی متحقق ثابت موجود وي نو ځکه تعبیر په ایجاب کړي کنه الله تبارک وتعالى باندې وجوب چې درودار نشته ده ثم مات على ذلك بملشي په دې باندې پس باندې ثم مات على ذلك د دې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی ګورا یو معنا چې د نړۍ خیاستو خپل د عام ده
ډېرو خلکو ته شاملېږي یو معنی خاصه د بعضې خلکو ته شاملېږي ثم مات على ذلك ثم مات على ذلك القول دا سړی مړ شي على ذلك القول على ذلك القول دا معنی چې د مرګ په وخت کې دا کلمه وایي ثم مات على ذلك بیا دا سړی مړ شي په دې قول باندې د مرګ په وخت کې دا کلمه وایي کدا معنا واخلي نو دا د هغه شخص مبارک دا دا چې د مرګ په وخت کې کلمه نصیب شي کلمه نصیب شي دا بشارت بوي او که د مرګ په وخت کې کلمه نصیب نشي بیا دا سړی دا د دې بشارت مستحق نه دی ګورا چې مرګ په وخت کې کلمه وي بیا د بشارت مستحق دی او که د مرګ په وخت کې دا کلمه ونوي نو دا سړی به د بشارت مستحق نه دی بیا دا د الله قرآن کریم آیاتونو همدارنګه نبی رسول الله د احادیثونو معلومیږي چې مسلمان سړی به جنت ته داخليږي جنت ته داخليږي خو حدیث کې وایي چې کلمه که وایي نو دغه بشارت مستحق دی که کلمه ونه وایي آخر په وخت د مرګ کې نصیب نشي د دې بشارت مستحق نه دی دا معارض دی د دې قول د نبی له سلام سره من قال لا اله الا الله دخل الجنه هلته خدا نشته دی چې آخري وخت کې کلمه وایي نه مطلق کلمه دی او دا سړی به جنت ته داخليږي به د هغې سره معارض دی دویم مطلب دا دی ماتا على ایمان ذلك القول ثم مات على ذلك ثم مات على ایمان ذلك القول دا سړی مړ شي چې په دې قول باندې ایمان راوړی وي یعنی کلمې باندې د ایمان سره انتقال وشي اگر که د مرګ په وخت کې په ژبه دا کلمه ونه وایه د مرګ په وخت کې په ژبه کلمه ونه وایي په ایمان باندې انتقال وشي نو دخل الجنه دا سړی به جنت ته داخليږي وان زنا وان سرقا اگر که غلا وکي اگر که غلا وکي اگر که زنا وکي بیا هم جنت ته داخليږي سوال دا دی دلته تعین د زنا سرقې ولې وشو ګناهونه کبیره خو نورم ډیر دي که نه دا دوه ګناهونه ولې ذکر کړه نو ته وایه ځکه دا د کبایرو نه دي دا دوه ګناهونه د کبایرو نه دي او که ته وایې د کبایرو نه خو ډېر ګناهونه دي الکبایرو کثیرون کبایر خو ډېر دي وې د دې تعین ذکر وکړه یو کې اشاره حقوق الله ته بلکې اشاره حقوق العباد ته د حقوق دو قسم سره دي یو حقوق الله دی بل حقوق العباد فاشار الیهما اشار الیهما دواړو ته اشاره وکړه اگر که حقوق الله پیمال کړه حقوق العباد پیمال کړه بیم دخل الجنه دا سړی به جنت ته داخليږي بیم جنت ته هغه داخليږي دواړه پیمال کی خدا سے وای چې آخر الامر به جنت ته داخليږي چې یا توبه وباسي یا په قدر د ګناه باندې اوسوځيږي وایا على رغم ان في ابي ذر اخر کې نبی له سلام ویلي اگر کدا ابي ذر پز خړيږي خو به هم دا سړی جنت ته داخليږي اگر که ابي ذر په باندې خفکیږي رغم رغام توراب ته ویلې کېږي ارغم الله انفه الله دې دا پوز ذلیل کا د خاور سره پیوسته شي على رغم انف ابي ذر اگر که ابو ذر په دې باندې خفکیږي ځکه دا قول پیغمبر اسلام د ابو ذر د رائے د سوچ او فکر نه مخالف راغله اگر که ابو ذر په باندې خوشاله نه دی نبی له صلوات و سلام دا ولي وي ځکه چې دنو دا خبره ذکر کوي ځکه ابو ذر دا ډېره بعیده لرې ګڼله یو سړی دې زنا وکي غلا دې وکي حرام کارونه دې وکي ګناهونه دې هم وکي بیا دې جنت ته داخليږي ابو ذر رضی الله عنه دا تصور کولا چې دا مانع دی دا مانع دی چې ولا زنا وکي ګناه بیا څنګه جنت ته ځي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اگر کدا مانع نه دی دا ابو ذر رضی الله عنه دا خبره ولیکي د شدت نفرت د وجنا چاغې د الله د ګناهونو نه دومره نفرتو چې یو سړی ګناهونه د کوي زنا غلا د کوي بیا د جنت تلال شي دا چیرته کېدلی شي د دې حدیث نه دا مسله معلومه شوه د اهل سنت والجماعت د جمهور علماو دا مسلک مذهب دی چې اهل کبائر لا يقطع لهم بالنار کبائر د پاره له کبائر ته فیصله به د جهنم د تلو نه کې جهنم د تلو دا فیصله باندې کې چې دی به جهنم ته داخليږي اگر کدی جهنم تلال شي داخل شي بیا به مرا وستلی شي
او دی به همیشه د پاره په هغه کې نیوي په جهنم کې جنت ته برادي او داخليږي با کافر مشرک اعتقادي منافق دا به همیشه په چا کې په جهنم کې وي مسلمان همیشه په جهنم کې نشي پاتې کېدلی قال فخرج ابو ذر رضي الله تعالى عنه ويقول اگر وطن ویلی وین رغبان نبی علیہ السلام خوند ورته ورکا یا ابو ذر په دخړیږي خو به مسلمان دنا او سره کړي بیا هم جنت ته داخلي ګونه نه ودی با اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم